پیر صاحب لکه نبی علیه السلام باندې جادو شوی و نو خلک وایي چې یاره نبی علیه السلام ته هم دا پته نه وه چې په ما سحر جادو شوی دی نو تاسو ته بیا څنګه پته لګي چې یاره مطلب د باندې د سحر د جادو مسله د سحر جادو بنیادي طور زه وایم دا ډېر مشکل کار دی دا تاسو په کومه طریقه باندې کوئ او یا څنګه کوئ جي چې یاره پیر زیات صاحب دې ته مونږ لاړ شو هلته کې مونږ پیسې ډېرې اخلي د شکرانې په هکله د جناتو مجلس نه شکرانه څومره اخلي د سحر توړ چې تاسو کوئ د هغې څه حساب وي که نه فی سبیل الله کوئ د پېښور په سیمه بلکې د الپاکستان په سیمه یو مشهور عامل دمګرې حاجي محمود الله صاحب د لکه تاسو اکثر چیلنجونه ورکوئ نور عاملانو ته د حاجي محمود الله صاحب په هکله تاسو څه وایئ ثوابې ته راغلی یم په ثوابې کې سکندرې کتونکو پیر زیاد احمد مدني یقینا ډېره غټه نامه لري په سوشل میډیا باندې ډېر غټ غټ چیلنجونه هم ورکوي او ډېرې زیاتې غټې دعوې کوي یقینا وایي د سحر جادو بنیادي توړ کوو د جناتو مریضان راځي کتونکو ګڼ شمېر تعداد کې خلک راغلي دي د پیر زیاد احمد صاحب سره د تاسو ملاوهمه د هغه مطلب د هغه سره زه خبرې اترې کومه د عملیاتو په هکله چې هغه مطلب څومره حده پورې عملیاتو کې تجربه وشوله څومره حده پورې خلک کوم سره ملاویږي نو تقریبا دلته کې به اول نمبر راخلی یا به مطلب دلته کې هغه نامه لیکي ځکه چې دلته چونکې رش ډېر وي نو دا کس سره زه ملاویږم السلام علیکم جی څنګه صحت مو ښه دی جی پیر زیاد صاحب سره جی ملاویږو صحیح ده که نه ولې نه صحیح ده جی تاسو سره کانټیکټ شوی جی رابطه مو ورسره شوې وه پیر سیبیل وایي راشئ که نه نو موږ داسې ورزور سره ملاقات کوو د هغه سره خبرې اترې کوو کتونکو دا د پیر صاحب سره دلته چې کوم سکیورټي والا ملګری دی ماشاءالله ډېر کتونکو د پیر زیاد صاحب ځای له راغللو دا تاسو کتلی شئ ګڼ شمېر تعداد کې خلک راغلي دي د مختلفو علاقو نه خلک راغلي صاحب راغلي د هر چا روحاني مسلې دي که زه اوس یو کس نه تپوس کوم نو یقینا پروګرام به رانه سیوا شي خو ډایرکټ ورځو پیر زیاد صاحب سره ملاقات کوو د پیر زیاد صاحب سره خبرې اترې کوو کتونکو دا کیمرامین صاحب دا راوله دا کسان راوله دا جي د مختلفو علاقو نه راغلي دي د چا څه پرابلم وي د چا څه پرابلم وي کتونکو علاقه د ثوابې سکندرې او پیر زیاد صاحب ځای دی ماشاءالله کسان ډېر زیات دي خو زو پیر زیاد صاحب سره ملاویږو د پیر صاحب سره خبرې اترې کوو راځئ موږ سره ځي د پیر صاحب ځای له راغلو پیر صاحب اجازت دی چې درتلی شو راځه کیمرامین صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پیر صاحب ښه السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ کړه هر کال یې وایم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مننه کاري صاحب ستاسو د راتلو ډېره مننه ډېره شکریه چې دلته کې راغلې خوشحاله اوسئ پیر صاحب محترم د ټولو نه اول به درنه دا تپوس وکړم که نه چې مطلب سحر جادو د دې پته تاسو څنګه لګوئ چې لکه مطلب زه راغلم ما مطلب د سحر جادو مسله ده د سحر جادو اندازه تا ته د کم دغه نه لګي کم آیتونو باندې یا کوم کورسونه تاسو کړي دي کتونکو سره دا شریک عجیب هغه داسې ده که نه چې ګوره یو انسان تاله راشي هغه وي زه په مختلف ډاکټرانو باندې وګرځېدم زما ټیسټ انټرساونډ ای سی جي وغیره وغیره ما وکړل خو دا زما کلیر دی نه چې کله ستا مسله د ډاکټر سره کلیر نه شوله نو ته په دې باندې پوه شه چې زما کې د بد اثراتو څه مسله ده نو ته کوشش وکړه ته بیا عاملانو له لاړ شه خو عاملانو کې هم هغه عاملانو له لاړ شه چې هغه د کمال عامل وي د کمال پیر وي هر سړی پیر نشي کېدی نه هغه بیا دا ده چې بیا هغه د جناتو په ذریعه باندې بیا د هغه چې کوم دی نو معلومات کول او بیا د هغې مسله کلیر کول نه دا بیا مونږ د جناتو په ذریعه باندې چې کوم دی نو هغه کوو او هغه چې کوم دی نو داسې کار نه دا یو شیز یو خپل کورس دی که نه هغه ته څنګه پته دا څوک وایي چې هغه ته پته نه وه چې ما باندې د سحر مسله ده داسې ته ما ته څوک راوله ما سره کښېنوه دې ځای کې څنګه ورته پته نه هغه فرشتې رالې د هغې چې کوم دی نه هغه داسې نه وه چې هغې باندې صرف ایاتونه ووایي هغې ختم کړو هغې باندې ایاتونه ووایي د هغه ګوی نه هغه راواغسته راغستل څه ته وایي په نوم یې د توړ دا زه چې وایم چې توړ نه دا په جناتو راغستل دي داسې اسان کار نه دی کاري صاحب پیر صاحب محترم دا راته ووایه چې مطلب تاسو بنیادي توړ کوئ که نه په سوشل میډیا باندې لکه ښه کلم چیلنجونه ورکوئ او مطلب دا دعوه کوئ تاسو چې یاره زه الحمدلله 100% توړ کولی شم کاري صاحب زه تاسو اصل کې د توړ خبره کوم ما تا ته وختي دغه مخکې خبره وکړله چې مختلف داسې خلک دي چې هغوی زما د ویډیوګانو نه د توړ الفاظ راغستلی چې آیا پیر زیاد وایي چې زه یو توړ کوم آیا دا توړ اصل کې دی څه شی نو په توړ په مقصد باندې خلک نه پوهېږي توړ کوي توړ یو خپل لیمټ دی یو خپل مقصد دی چې هغې ته انسان ورسي هغې ته پیر ویلی شي نو ته عام دمګیرې ته پیر نشي ویلی چې آیا دا پیر صاحب دی توړ هغې ته ویلی شي که نه چې اوس د یو انسان د جادو جناتو مسله ده هغه تاله راغی که
ته وایې چې یاره ما په ده باندې د قرآن آیاتونه ووایي نه د قرآن آیاتونه دې په ځان باندې پخپله هم ویلی شي د قرآن آیاتونه دله مور او پلار هم ویلی شي دله د قرآن آیاتونه د جومات ملا هم ویلی شي که چېرې دې وایي چې که دا دم دوره حسان کار وي د جومات هر ملا به پیر وي نه دا ټول یو داسې شیز ده چې د هغه بنیادي معاملات کتل چې دا آیا دا مسله راغلي په څه شي باندې ده او دا څنګه طریقې سره راغلی ده آیا د دې خاتمه اوس په کومه طریقه باندې ده هغه بیا هغه مطابق چې ما کومه چله کړې ده ما سره د هغې کوم خادمین جنات کار کوي بیا په هغې باندې زه د هغه معلومات کوم بیا د هغې مطابق ما ته پته لګي چې د را سحر دی یا جادوري یا تعویزات دي یا منترات دي یا په ده باندې پړایي ده نه بیا هغه بریک کولو نه هغه بریک کول خو به د انسان نه خو به ته را ختم کړي خو چې دا کم انسان وي چې دا ما باندې بار بار دوباره کېږي د دې څه حل دی د دې دا حل دی چې ته به د عامل سره چیړل کې دا کم جادوګر له چې انسان لاړ شي او په تا باندې کله سحر وکړي که نه نو ستا نه خو به زه په اسانۍ سره ختم کړم څه مسله نشته دا هم د هر چا د وس کار نه دی خو زه به یې درله ختم کړم ځکه چې زه په ځان کې شکر الحمدلله څه وینم نمبر 2 خبره دا ده چې ستا نه خو به زه ختم کړم خو ستا په شا چې کوم پیر ناست دی هغه سره به دا چیړل څوک کوي نه په دې باندې هر سړی نه پوهېږي نه په دې مقصد باندې څوک رسېدلی دی تر اوسه پورې پیر صاحب تاسو دا خبره په سوشل میډیا باندې بار بار کوئ چې یاره د ډېرو خلکو په وجه باندې زما صحت ته نقصان ورسېدو ټیک ده نو زه وایم چې تاسو ولې دا سوچ تاسو ولې مطلب تاسو چې خپل ځان خراب کړو خلکو ته خیر ورکوئ نو زه وایم چې دا سوچ یاره مطلب تاسو ولې داسې وکړو چې خپل ځان هم خراب کړو او د خلکو ژوند جوړوئ لکه خلکو سوالات چې په دغه هکله ډېر د فاین سوال دی وکړو داسې کار دی زه چې کله مجبوره یم نه ماته به بل مجبوره ښکاري او کله چې زه په لالچ کې راشم نه ماته د بل مجبوري څه مجبوري نه ښکاري کله چې زه د شهرت په لالچ کې راشم که نه ماته به د بل مجبوري څه مجبوري نه ښکاري الان کې دا شی په ما باندې پخپله تېر شوی دی نو زه یم چې منم زه خو به د کور په 12 کسانو کې به 14 زه یم منم چې 14 زه به خراب شم خو زما په وجه باندې به زما ټول 12 کور کې چې کوم دی نو مطلب 12 کسان به زما په سر باندې چې کوم دی مزې کوي نه هغه 12 کسانو سره شکر الحمدلله زما خاندان هم مزې کوي زما ټول خلک د ال پاکستان ما سره مزې کوي نه یو ځل خراب شم که نه یا چې د ټولو ته زما په دغه باندې فایده رسي نو څنګه خبره پیر صاحب چې تاسو کله چیلې کولې تاسو ته پته وه چې یاره زه به پیر زیات جوړېږم او دا شهرت په یو مطلب دغه مطلب چې څنګه تاسو نن سبا یې که دا پته تا ته نه وه ته صرف ویل چې به زه به خدمت کوم نه کاري صاحب زما دا مقصد نه و چې یاره زما نه به چې کوم دی نه مطلب څه جوړېږي زما صرف غټ مقصد دا و چې زما نه یو داسې سړی جوړ شي چې منم ما سخته تېره کړه خو چې بل یې رانه تېره نه کړي داسې کار دی که زه تا ته اوس ووایم کاري صاحب که ته وایې چې زه دم کوم نو ته بلکل فی سبیل الله وکړه یو سړی دی هغه چې کوم دی نه اجرت کوي هغه تاله راغی یو کس دی ته ورته وایې چې دې دبا وکړه نو په دباو هغه ستا نه پیسې نه اخلي او د دې اوسنو عاملانو په مثال د دباو دی او زما په مثال د نوم د اجرت دی ټیک شو زه یو سړي ته لاندې وځم که د جناتو معامله راله نو زه په اجرت باندې وام ټیک شو زه په بدماشۍ باندې وام زه په چلنج زه په طاقت باندې وام نه یو سړی چې تاله مړی کړي نه تاله یې پیر صاحب تاسو دا خبره وکړه میلانو په هکله هغه څنګه عامل دی هغه نه تاسو مطمئنه یا نه مطمئنه حاجي محمد الله صاحب د پېښور علاقې ما یو داسې څو ویډیوګانې پروګرام څه کتلم دی ماشاءالله ډېر زبردست سړی دی او ډېر ښه سړی دی او که په سچه باندې چلیږي نه الله دې مخکې په ترقۍ باندې بوځي او الله دې چې کوم نه مخکې کامیاب کړي زه د هغه باره کې نور څه نه شم ویلی خو زه په خپله ښیم ما ته ښه ښکاري محمد الله صاحب څه به یقینا پوه شوي یې پیر صاحب دا راته ووایه بخښنه غواړم اخري سوال کوم پروګرام نه سیوا شولو ډېر خلک وایي پیر زیات صاحب چې کوم د هغه اکثر پروټوکول او دا ټوپکماران او دغه سیکورټي او دا حساب کتاب وای دا عامل دی که دا چېرته بدماش دی په دغه هکله کتل دا د بدماش خبره نه داسې کار دی چې سرکاري افسران ځان سره خپل پروټوکول ګرځي نه بیا هغه سرکاري د پاکستان د عوامو خادمین دي او که بدماشان دي په دغه ځای یو سړی مالې جواب دا راکړي نمبر 2 خبره دا ده چې زه څه یم نه هغه دې خلکو ته پته نشته دې خلکو خو په سوچ کې دا چې دا ګنې یو پیر دی بس یو دمګری دی اولم کې شکر الحمدلله زه د ال پاکستان یو خدمتګار یم خو هغه چاته پته نه لګي چې زه څوک یم پیر صاحب اول کې چې په میډیا باندې شو شوې نو دلته ډېر زیات رش ډېر زیات خلک ډېر ګاډي اوس هغه رش نشته وجه څه د مریضان ختم شول که نه خلک نامتاثره شول یاره زه وایم چې په دې کیمره کې به تا کافي کسان راغستې مي دا سهار ټایم دی دا خو چې ته د 1 بجې ته ایثار شه زه وایم چې ته به کنټرول هم نه کړې هر سړی چې ګوره د سوات او د دیرو د باجول نه هر سړی راځي هر سړی د په خپله باندې سوچ وکړي چې زه به د دیرو د باجول او د سوات نه څومره ټایم کې دلته رارسمه دا کم سے کم څه ټایم دی اوس دا د 11 بجې دي نه هر سړی چې دلته کې رارسي نه دغه 10 11 12 1 بجې له 2 له
درې ولا دغه ټایم ته رارسي دا چې ته لیټ ټایم کې راشي بیا به تا ته په خپله پته ولګي د پیرزیات صاحب نه ډېر زیات خلک په میډیا باندې نفرت هم کوي ډېر زیات مخالفین دي ګورو دنیا شي ریکشن ویډیوګانې هم کېږي کمنټ هم غلطه کېږي د دې څه وجه ده ډېر زیات خلک خلاف هلته خبره دا ده چې زما اصل خلک په څه وجه باندې خلاف شو زما خلک په دې وجه باندې خلاف شي چې زما کار شکر الحمدلله خپل کار ته څوک کلیر نه وایي خو چې زه ځان کې څه وینم نو زه به څنګه ځان ته خراب وایم زه ځان له محنت کوم خواري مې کړې ده محنت مې کړی دی په پاکستان کې چې ته غلط چلېږي د خلکو به خوښوي کله چې ته په سمه لار روان شو نه د هر سړي به ته نفرتي شي